نن سمه موقع وه خو بس څه کینو نن سمه موقع وه خو بس څه کینو زوم او هغه وه خو بس څه کینو مخې د غربت لږو تک تور کړلو مخې د غربت لږو تک تور کړلو ډېره ښایسته وه خو بس څه کینو را مې نه وړه ما سره پیسې نه وي را مې نه وړه ما سره پیسې نه وي توره لوپټه وه خو بس څه کینو. السلام علیکم ملګرو، پروګرام دی غزلزار او زه یم غازي نادان. په دغه تمه په دغه هیله چې ټول به ښه یئ، خوشحاله به یئ او د ژوند په ښو شیبو کې به یئ. قدرمنو، د تنګي علاقه ده او څنګه چې تاسو ته پته ده چې د دې پروګرام مقصد هغه ورکې ملغلري او هغه ورک لالونه کم چې د دې ولس نه ورک دي هغه موږ تاسو سره د دې پروګرام په ذریعه معرفي کوو. خو نن داسې نه ده. نن چې کم شخصیت له موږ راغلي یو نو هغه به ډېر کم خلک داسې چې هغې به ودان عثمان خیل صاحب نه پېژني. ښاغلی په تنګي کې ژوند کوي، دی د پړانګ غر خو دلته راغلی دی، دلته څه کار کوي. نو زموږ ورسره ملاقات وشو او د ملګرو په غوښتنه او زما هم خواهش و ارمانو چې دې سره پروګرام وکړو. ودان عثمان خیل صاحب تاسو ته په خپل پروګرام غزلزار کې ډېر زیات هرکلی او مینه ویم. ډیره ډیره مننه غازي نادان صاحب، ستاسو هم چې تر ما پورې رالی، وخت مو راکو او ټول کتونکي د لر او بر ټول پښتانه دي زما سلامونه ومني، که په خپل هیواد دي او که بهر دي مسافر دي، نو زما سلامونه او زما مینه دي ومني. ډیره مننه. ډیره مننه ودان عثمان خیل صاحب. دا راته ووایي چې ستاسو ژوند نن سبا څنګه روان دی؟ غازي نادان صاحب ژوند شکر دی، ډېر ښکلی دی، ډېر ښه روان دی. زه مطمئن یم او زما حوصله هغه مضبوطه ده او هغه د عابد صاحب هغه بند راته چې دا خبره څوک وکړي را یادېږي چې زه خو نیستۍ ته په مستۍ کې ګرځېدلی یم، حالات که ډېر هم د جړه و خندېدلی یم. شکر دی ژوند ښه په خندا په خوشحالۍ تېروم، ستاسو د ملګرو تر څنګ یې تېروم، ښه خوشحاله یم. جي ډېره مننه، آباد اوسئ. ودان صاحب دا راته ووایي چې تاسو د خپلې شاعرۍ د آغاز چې کله و کله مو کو تاسو ته کله پته ولګېده چې یاره دننه یو ودان دی څه ویل غواړي یو شاعر دی، دغه راته ووایي. نادان صاحب شوق خو زما د ماشومتوب نه و. زما مشر ورور فرمانلي ملنګ هغه هم شاعري کوله. الریډي ما ته کور کې ماحول چې کوم نو هغه جوړ و. د ماشومتوب نه ما ته چې څومره یادېږي نو لکه د 2002 دریم نه لکه زما داسې شوق و، لکه شاعري به مې خوښېده، ریډیو پاکستان به مې اورېدو، داسې نورو چینلې به مې اورېدي. او بیا چې کله ما باقاعده لیکل شروع کړه نو هغه 2007 چې کومو نو په هغې کې بیا ما غزل لیکل شروع کړل او بیا پکې ټولنو ته هم رالو. نو بس د هغه وخت نه سفر جاري دی او تر اوسه پورې لګیا یو. جی ودان صاحب ستاسو یو کتاب هم ما لوستی و، غوږ ونیسه جانانه زړه مې ډک راوړی دی. جی بالکل. ما خو دغه کتلی دی او ټول مې مطالعه کړی دی. خو دې نه علاوه ستاسو کوم کتاب شته چې هغه تاسو چاپ کړی؟ نه، کتاب خو زما دغه یو چاپ دی او دویم کتاب پوره دی، شاعري پوره ده. ګورمه څه ملګري وایي چاپ یې که او زه خپله باندې بس ګورم حالاتو ته خدای دې وکړي چې چاپ شي، که د دغه قوم او د دغه ولس د دغه خاورې د دغې پکې پیدا وي نو خدای دې زر چاپ کړي، او که پکې نه وي نو بس مونږ نه پې پوهېږو. خو کتاب دویم کتاب شاعري چې کومه ده نو هغه پوره ده. الله دې وکړي چې راشي دغه کتاب له خو به بیا تاسو نوم هم منتخب کړی که په دغه اړه راته څه ویل غواړئ؟ نوم خو زما تیر کتاب چې تاسو کوم ذکر وکړو نو په هغې کې زیاته شاعري چې کومه وه نو هغه روماني شاعري وه، اکثریت پکې د روماني شاعرۍ و. دویم کتاب چې کوم دی نو زمونږ دلته په پښتون افغان وطن باندې ډېرې بد حالات تیر شو، ډېرې عجیبه عجیبه خبرې رالی. نو شاعر عموما دغه حالات چې کوم دي نو هغه خبرو ته هڅوي چې کم په قوم باندې تیریږي او کم په وطن باندې تیریږي. نو په دې کتاب کې زیاته شاعري چې کومه ده نو هغه د حالاتو مطابق ده. نو څوک ملګري یو نوم وایي، څوک بل نوم وایي، څوک لکه ما زه خپل ځاني کوشش مې دی چې کوم زمونږ پویه ملګري دي د هغوی نه رایه اخلمه. او زما خپل ځاني بغاوت نوم ډېر خوښ دی، د سکروټو باران دغه یو نوم دی. یو بل نوم زما په ذهن کې دی چې
ځان ته پکې وګوره هنداره ده نو ګورو به خو لکه کنفرم خبره زه نشم کولی ځکه چې زه خپله باندې داسې شډل بډل غوندې سړی یم داسې ډېر په څه باندې پوهېږم نه نو د ملګرو نه به رایې اخلو او هغه چې کله بیا مخې ته رالو نو ټولو کتونکو ته پښتنو ته به پته ولګي چې څه نوم دی دوی ته به مخې ته راشي ډېره زیاته ښه ده الله دې وکړي چې دغه کتاب تر موږه راورسي څنګه چې لومبی کتاب راغلی ودان صاحب دا راته ووایي چې ستاسو په خپله دومره ښکلې شاعري کوئ نو دلته زه په سوچ کې دا یم چې ستاسو کوم استاز دی هغه به څوک وي چې تاسو د هغې نه زده کړه کړې ده ستا د ښایست ګلونه ډېر دی او جولۍ مې تنګه زه به کم ټولومه نو زه خو که د استازانو خبره شروع کړم نو زما په خیال زما دومره ډېر استازان دي چې هغه به په لږ وخت کې یاد نشي خو زما د خپل کلي ماشومان هغه هم زما استازان دي زما د دې معاشرې د دې چاپېرچل چې کوم شاعران ادیبان ملګري دي څومره هم دي نو هغوی ټولو نه ما زده کړه کړې ده ما تعلیم چې کوم دی نو هغه په سکول کې نه دی ویلی خو چې نن زه تاسو سره لګیا یم او مطلب دغه خبرې کولی شم نو په دغه کې زما د هر یو ملګري چې کومه دی نو ښه پوره حصه ده او په سټارټ کې که زه لکه تاسو هغه روایتي غوندې تپوس کوئ نو په سټارټ کې به ما په شروع کې به ما نور اسلام سنګر صاحب ته غزل لیږو داسې څه وخته پورې او بیا هغوی ما ته ډېره زیاته ډاډګیرنه راکړه چې لکه ودانه ستا شاعري چې کومه ده نو په هغې کې فني لوازمات چې کوم دي نو هغه پوره دي او باقي خیال دی نو هغه به د وخت سره سره ښه شي او دې نه علاوه مطلب عثمان علي عثمان صاحب دی اقبال شاکر صاحب دی سایل صاحب دی دا ټول زما مشران دي او مطلب ما پوره کوشش کړی دی چې که 15 منټه راته میلاو شوي دي نو ما تې څه ناسه زده کړي دي او که ګنټه راته میلاو شوې ده نو کوشش مې کړی دی چې زه تې زده کړه وکړم او زده کړه مې تې کړې ده جي ډېره ښه ده ودان صاحب د مشاعرو له تلل راتلل ادبي هلې ځلې چې کومه دي دغه کوئ که نه غزنویان صاحب ادبي ټولنې دلته کې زمونږ په پړانګر کې هم مونږ هلې ځلې کوو عثمان خیل ادبي ستوري زمونږ خپله ټولنه ده د پړانګر چې کوم کلیواله ټولنه ده ملګري را سره دي پکې او دې نه علاوه زما لومبی ټولنه چې کومه وه چې په هغې کې ما د شورو نه مطلب هلې ځلې شروع کړې وې نو هغه پښتو ادبیون تنګي کالج کورونه چې کوم ټولنه وه په هغې کې خیالتاران صاحب دي دولت صاحب دي دغه ملګري زما سره وو او زما په مخ کې تلو کې او مطلب نن تاسو پیژنم یا ما پیژنئ نو په هغې کې د هغوی هم ډېر لوی لاس دی ځکه چې زما شروع وه او دین علاوه جندي پښتو ادبي ټولنه یا رسوا ادبي د شاهکار صاحب دی چې کومه ټولنه ده یا مرکزي مومن داسې ډېرې ټولنې دي چې هغې ته مطلب زه رسایي کولی شم او زه تلی شم نو زه کوشش مې دا وي چې یاره لاړ شم او ملګري ووینم او ملګرو سره پکې سړی میلاو شي او ګپ شپ ولګي نو کوشش کوم لګیا یم د خپل تر وس ترحه ده ودان صاحب ستاسو خو دونه ښکلې شاعري ده کمپنکار ویلې ده که نه او زما یو غزل خپلوان چې سړی مري راځي خو کم دی چې راځي دغه په ړومبي ځل باندې سرفراز ویلې ده دې نه علاوه سرفراز یو 2 ټپیزې هم ریکارډ کړي دي د دې نه علاوه شیر محمد یو هلک دی زمونږ د کلیوال دی هغه یو غزل ویلی دی دغې نه علاوه ظفر اقرار د افغان ټي وي نه یو غزل ویلی دی اسپندیار مومن ویلی ده داسې اوس یو نوی هلک راغلی دی نامه کوه نه که نه دغه څیز ولس ډېر خوښ کړو فراست شاه باچا هغه دغه څیز ووي د هغې نه علاوه بیا نورو بله فنکاران ووي دغه غزل او اوس یو بل هلک دی نوی هلک دی نیاز ملاګوری نیاز علي ملاګوری نو هغه یو څیز ریکارډ کړی دی نوی غزل دی نو بس لګیا یو پخپله باندې مې یو ټریک ټپیزې دي یو 2 غزلې دي هغه مې په خپل اواز باندې مې ریکارډ کړي دي بس لګیا یو زما غازي نادان صاحب کوشش دا دی چې ما ته یو موقع میلاو ده مطلب زمونږ بدقسمتي دا ده چې هنرمندان زمونږ پښتانه ټول هنرمندان دي خو چاته د معاشرې د وجې چاته د خپل کور د وجې اجازت ډېره لویه خبره دغه نه میلاویږي او ما ته هغه مسلې نشته دی نو زه کوشش کوم که ډېر ښه کار خو به نشم کولی خو د خپل وس تر حده بس لګیا یم او هغه هلې ځلې دي روانې دي بس سمات ګډ کوششونه دي جي ډېره ښه ده ودان صاحب خبرې به روانې وي خو ودان صاحب خبرو ډېر خوند وکړو او شاعري به اورو
ښه ډېره به ورو زموږ ملګري ډېر غوښتنه کوي ستاسو بلکې که زه دا ووایم چې یاره ما ته خلکو ټلیفونونه هم کړي میسجونه یې راته کړي دي راپسې کور ته راغلي دي چې یاره ته دا ټول خلک وکړو دې سړي پسې نه ځي نو ډېرو ملګرو په سپورټ باندې زه دلته راغلی یم نو کم از کم چې موږ ته خو ښه ډېرې غزلې ووایي بس کوشش به مې چې څومره پورې داسې غزلې راته ووایي چې په مخ کې چا نه یې اورېدلي په مرکو کې بس کوشش مې دی چې ووایم او د ټولو کتونکو د ټولو ملګرو ډېره مننه دغه مونږ ته ډاډګیرنې راکوي د مخکې چې روان یو قدم اخلو نو دغه د دغه خلکو ډاډ دی او په دغې باندې مونږ روان یو او غزنیدانه مسافر ملګري د هغوی دپاره دوه ټپیزې او بیا یو غزل دا به خصوصا د مسافرو په نوم باندې وي چې کور نه بهر شومه غم ښکار کړم کور نه بهر شومه غم ښکار کړم ښه در په در شومه غم ښکار کړم او پردی نوکر شومه غم ښکار کړم چې مسافر شومه غم ښکار کړم او په کور کې تا لکه توتي ساتلی ومه مننه او یوه ټپیزه بله چې په خیبر ډلې راغلل په خیبر ډلې رالل او مرور ډلې رالل په اختر ډلې رالل مسافر ډلې رالل او زما د یار ډله رستی د را بشینه او دا یو غزل دی چې هغه د چا خبره نشته روپۍ نه درځمه هغه د چا خبره نشته روپۍ نه درځمه او په ټلیفون کې راته مه وسلګۍ نه درځمه مننه هغه د چا خبره نشته روپۍ نه درځمه په ټلیفون کې راته مه وسلګۍ نه درځمه او پردي وطن په خپله غېږه کې نیولی یمه پردي وطن په خپله غېږه کې نیولی یمه لیونی نه مې در پرېږدي لیونی نه درځمه مننه او شعر پکې و چې ستا د سیالۍ غمونو ستا نه لرې ایستی یمه ستا د سیالۍ غمونو ستا نه لرې ایستی یمه تا به هم هر وخت غوښتله نتکۍ نه درځمه مننه ستا د سیالۍ غمونو ستا نه لرې ایستی یمه تا به هم هر وخت غوښتله نتکۍ نه درځمه او سپوږمۍ چې ته د څوارلسمې شي نو در به شمه سپوږمۍ چې ته د څوارلسمې شي نو در به شمه د څوارلسمې خو لا نه یې سپوږمۍ نه درځمه او شعر پکې و چې غربت زموږ د کور په وره کې لا اوس هم ولاړ دی غربت زموږ د کور په وره کې لا اوس هم ولاړ دی په زړه مې اوس هم دی ولاړې پولۍ نه درځمه او مقطع وه پکې نادان صاحب چې ماله د کاره ډډه مه پاسوه صبر وکړه ماله د کاره ډډه مه پاسوه صبر وکړه ودان دیم جانان دیم خو جینۍ نه درځمه ډېر ښه ډېر زبردست ودان صاحب یو نظم هغه د پیریانو که تاسو ته یاد بلکل هغه نظم ورکه چې یه په ورکه پسې ورکو وړوکی نظم یه په ورکه پسې ورکو یوه چغه درته ښایم که دا سترګې مو رڼا شي او دا ورکه مو پیدا شي یه په ورکه پسې ورکو یوه چغه درته ښایم که دا سترګې مو رڼا شي او دا ورکه مو پیدا شي که مو یاد شي چې واړه وو او زموږ نه به څه ورک شو ګیر چاپیر به ګرځېدلو موږ به دا خبره کوله چې پیریانو ماماګانو تاسو خپله غوټه واخلئ موږ له خپله غوټه راکئ بس په دې به مو یقین و هغه ورکه به پیدا شوه بس په دې به مو یقین و هغه ورکه به پیدا شوه اوس هم هغه شانې چل دی میخکي رانه ورک شوي ډېر سړي رانه ورک شوي که زما منۍ ملګرو زی چې یو ځای ته راټول شو او ټول دا چغې شروع کړو چې پیریانو ماماګانو تاسو خپله غوټه واخلئ موږ له خپله غوټه راکئ موږ له خپله غوټه راکئ مننه غزل به پکې اورو بلم غزل څه شعرونه چې په دې خبره باندې ته د ځانه ورکه نه یې په دې خبره باندې ته د ځانه ورکه نه یې نو ولې ته زما د زړه د چم ملکه نه یې او زه خو په ځمکه ګرځم زه خو په اسمان کې نه یم زه خو په ځمکه ګرځم زه خو په اسمان کې نه یم ته په اسمان کې ګرځې ته خو څه په ځمکه نه یې مننه او شعر پکې و چې سمه مزه کوي چې خپل نوم سړی بل ته اخلي سمه مزه کوي چې خپل نوم سړی بل ته اخلي زه بې وعدې نه یم خو ته په واده کلکه نه یې مننه او شعر پکې و چې ای خواله راشه که نه شا به ماله راشه که نه ای خواله راشه که نه شا به ماله راشه که نه نه راځي مه راځه بس ته زما نمځکه نه یې او د بل غزل څه شعرونه چې
د لیونۍ په لاس بنګړي خوځي شړنګاري خیږي د لیونۍ په لاس بنګړي خوځي شړنګاري خیږي د چترالي ستار تارونه دي ټنګاري خیږي او ګرځم وړوله په غوږونو کې مالوچ اګدمه ګرځم وړوله په غوږونو کې مالوچ اګدمه افغانستان کې دماکی کیږي درزاري خیږي ګرځم وړوله په غوږونو کې مالوچ اګدمه افغانستان کې دماکی کیږي درزاري خیږي او شعر پکې و چې د انتظار منتظار نه ده د خوبڼي لور ده د انتظار منتظار نه ده د خوبڼي لور ده چې لږ ناوخته که موده وي بیا خڼارې خیږي مننه د انتظار منتظار نه ده د خوبڼي لور ده چې لږ ناوخته که موده وي بیا خڼارې خیږي او شعر پکې و چې زما د زړه په تناره کې ستا د حسن لمبې زما د زړه په تناره کې ستا د حسن لمبې بلی دي نمري غرغنډې وهي غرارې خیږي او هغه جینۍ ترېنه خبر کوي چې څه غم یې وکړي هغه جینۍ ترېنه خبر کوي چې څه غم یې وکړي ګنې نو خدای ګو چې مري ساله دې بیماري خیږي او زه نه پوهېږم چې په دې محل کې بره څه دي غازینادانه زه نه پوهېږم چې په دې محل کې بره څه دي بره څوک نه ورپرېږدي صرف څوکیداري خیږي مننه زه نه پوهېږم چې په دې محل کې بره څه دي بره څوک نه ورپرېږدي صرف څوکیداري خیږي او هغه په زړه چې مې ولاړې وي له ډېرې مودې هغه په زړه چې مې ولاړې وي له ډېرې مودې ودانه اوس هغه پولۍ دي چې وي پړقارې خیږي ودان صاحب ستاسو په خوښه به هم غزل اورو خو ستاسو یو غزل دی چې جنډې خو دې په ټوله پښتونخوا ولګولي ډېر مې خوښ دی دغه راته صحیح د هغه درته وایم د هغې نه مخکې یو دوه درې شعره چې تکړه شه زور پکار دی زور څوکۍ ته ملا وتړه تکړه شه زور پکار دی زور څوکۍ ته ملا وتړه پښتونه مړ دي نه کي رور څوکۍ ته ملا وتړه او پېښور هسې هم وران شوی دی نور نه ورانېږي پېښور هسې هم وران شوی دی نور نه ورانېږي خو زویه نرشه د لاهور څوکۍ ته ملا وتړه مننه او شعر پکې و چې سپوږمۍ که زرد او که پسته خو سیزي مې درنه سپوږمۍ که زرد او که پسته خو سیزي مې درنه سپوږمۍ د خپل ښایست د اور څوکۍ ته ملا وتړه او دغه غزل چې د سود او زیان قصې مې په بلا ولګولې د سود او زیان قصې مې په بلا ولګولې پیسې مې د الفت ټولې په تا ولګولې د سود او زیان قصې مې په بلا ولګولې پیسې مې د الفت ټولې په تا ولګولې او نو څه وشو که دا خلک د سیل مې ډاکټران دي نو څه وشو که دا خلک د سیل مې ډاکټران دي وطنه په پرهر د پټۍ چا ولګولې او شعر پکې و چې قربان دي شمه چرته لوپټې پیغلو له واخله قربان دي شمه چرته لوپټې پیغلو له واخله جنډې خو دې په ټوله پښتونخوا ولګولې او ګډ وډ مې کو قصه د کربلا مې ورته وکړه ګډ وډ مې کو قصه د کربلا مې ورته وکړه پرون مې ښې چکې په یو مولا ولګولې ګډ وډ مې کو قصه د کربلا مې ورته وکړه پرون مې ښې چکې په یو مولا ولګولې او مقطع وه پکې غازي نادان صاحب چې ودانه د سندرو دښمنان راته خوټ کېږي ودانه د سندرو دښمنان راته خوټ کېږي نارې د 1000 مې پسې بیا ولګولې ډېر ښه زبردست ودان صاحب نوی کلام کوم لیکلی هغه د افسر افغان صاحب خبره تب چې تېخېږي نوی کلام او د هغې نه مخکې هم پکې د خپلې خوښې څو شعرونه چې ته زما اورې او که نه سړیه ما ته ګوره ته زما اورې او که نه سړیه ما ته ګوره زه درته سوال کوم زمونږ د ژوند بقا ته ګوره او په بره چم کې د بمونو دې درزا ته ګوره په بره چم کې د بمونو دې درزا ته ګوره او په کوزه چم کې د لاسونو دې پړقا ته ګوره په بره چم کې د بمونو دې درزا ته ګوره او په کوزه چم کې د لاسونو دې پړقا ته ګوره او دغه نوی غزل غازي نادان صاحب چې راګرم شه توده توده هوا اوس که قربان راګرم شه توده توده هوا اوس که قربان دا د بغاوت شراب دی دا اوس که قربان راګرم شه توده توده هوا اوس که قربان دا د بغاوت شراب دی دا اوس که قربان او شعر پکې و چې هغه څه و چې تا پې پیرنګي له ماتې ورکړه هغه څه و چې تا پې پیرنګي له ماتې ورکړه هغه څه و پښتونه هغه بیا اوس که قربان هغه څه و چې تا پې پیرنګي له ماتې ورکړه هغه څه و پښتونه هغه بیا اوس که قربان او شعر پکې و چې کله د زندان د تورتمونو نه تنګ رالي چې کله
د زندان د تورتمونو نه تنګ رالی نو بیا د انقلاب د رنګ رڼا اوس که قربان مننه چې کله د زندان د تورتمونو نه تنګ رالی نو بیا د انقلاب د رنګ رڼا اوس که قربان او ملالی دی سرتوری دی بیکوری دی مقدا ملالی دی سرتوری دی بیکوری دی مقدا نو لپی تری راډاکی کا دعا اوس که قربان ملالی دی سرتوری دی بیکوری دی موقدا نو لپی تری راډاکی کا دعا اوس که قربان او مقتوه پکی چې ودانه د زنزیر زنزیر ماحول کړی کړی کا ودانه د زنزیر زنزیر ماحول کړی کړی کا یو ساخت د ازادۍ د بسم الله اوس که قربان ډېر ښه ودان صاحب یو څو شعرونه غزل نیم که نه لکه تاسو به زما په خبره پوه شوي بیا خپل پیغام صحیح ده د دغه غزل نه مخکې یو څو شعر او بیا غزل او بیا خپل پیغام ورکړي بیا پکې خیرې کډه راغونډو صحیح ده څو شعرونه دا یو غزل دی غازي نادان صاحب د هغې نه مخکې یو څو شعره چې په ځان مینه وه هغه مړه د چا هم نه وه په ځان مینه وه هغه مړه د چا هم نه وه هسې خو ما هم وي زما ده خو زما هم نه وه او ما ته د نورو لیونو په نسبت ډېر تکلیف و ما ته د نورو لیونو په نسبت ډېر تکلیف و زه هغه وم چې په نصیب کې مې صحرا هم نه وه ما ته د نورو لیونو په نسبت ډېر تکلیف و زه هغه وم چې په نصیب کې مې صحرا هم نه وه او شعر پکې و چې یو زوړ ټوپک و او هغه هم رانه تاوړی و یو زوړ ټوپک و او هغه هم رانه تاوړی و نو غل به نه راتلو زمونږ خو قلا هم نه وه او دغه غزل چې ته غوږ کېږده ته واوره چې مونږ څه غواړو صاحبه ته غوږ کېږده ته واوره چې مونږ څه غواړو صاحبه رنګ مه وهه ډېر ګران شیزونه نه غواړو صاحبه مننه ته غوږ کېږده ته واوره چې مونږ څه غواړو صاحبه رنګ مه وهه ډېر ګران شیزونه نه غواړو صاحبه او شعر پکې و چې د تندې مرو بقا د ژوندانه غواړو صاحبه د تندې مرو بقا د ژوندانه غواړو صاحبه زمونږ لاړې وچې دي اوبه غواړو صاحبه او زمونږ چینارونه او نخترې پکې وسوې زمونږ چینارونه او نخترې پکې وسوې د جنګ د تنورونه نور ساړه غواړو صاحبه مننه او مونږ نورې د ګیلټو تمغې نه اخلو قربان شم مونږ نورې د ګیلټو تمغې نه اخلو قربان شم خپل واک غواړو د خپلې خاورې سره غواړو صاحبه مننه مونږ نورې د ګیلټو تمغې نه اخلو قربان شم خپل واک غواړو د خپلې خاورې سره غواړو صاحبه او شعر پکې و چې زمونږ نه سړي ورک دي هغه راله پیدا کا زمونږ نه سړي ورک دي هغه راله پیدا کا ژوندي که نه وي خیر دی هغه مړه غواړو صاحبه او ودان یمه په دغه ازغن تار باندې خفه یم ودان یمه په دغه ازغن تار باندې خفه یم مونږ لر او بر پښتون په یو کاله غواړو صاحبه ډېر ښه زبردست ودان صاحب څه به ویل غواړئ زموږ دغه ولس ته ولس ته به دغه پیغام خو لوی خلک ورکوي زما خواست دی خواست به ورته وکړمه چې د خپل ځان حفاظت د دې خپل وطن حفاظت د دې خپل وطن رونق د دې خپل وطن هغه ښایست هغه په خپلو لاسو کې واخلئ یو موټی شئ او دغه کم د لر او د بر دغه قیسې چې شروع دي چې یو وایي زه د لرې ما او بل وایي زه د برې ما دا قیسې باید چې مونږ ختمې کړو او د دې په دې زړه کې چې دا اون چینی چینی که نه نو بیا دا ارضي او دا کمې سیاسي مسلې چې کمې دي او دا کمې مطلب جغرافیي چې کمې خبرې دي نو دا کرښې او دا زنځیرونه او دا تارونه مارونه دا هېڅ اهمیت نه لري باید چې مونږ بره خلک د کوزو خلکو سره مینه وکړي او کوزه خلک د برو پښتنو سره مینه وکړي او نن سبا د سولې هغه هلې ځلې په افغانستان کې شروع دي د هغې دپاره باید چې مونږ په خپله باندې هر یو سړی کار وکړو که نور څه نشو کولی باید چې یو پیغام د سوشل میډیا د لارې ریکارډ کو او زما یقین دی چې نن سبا سوشل میډیا هغه ډیر زورور سیز دی او چې کومه خبره په سوشل میډیا راوچته شي نو هغه مسله حل کیږي باید چې مونږ د سوشل میډیا د لارې دغه مینې لا او دغه سولې دغه بهیر لا دوام ورکو او زمونږ دې وطن ته د خدای امن راوړي او په اخیره کې به د کتونکو ستاسو د غزلزار د ټول ټیم د هغوی ډیره مننه کوم
او دغه کتونکو ته به یو خواست وکړم چې که زما نور پروګرامونه زما خپل پروګرامونه ګوري کتل غواړي نو زمونږ د یوټیوب چینل د فیسبوک پاڼه په ودان ټي وي باندې هغه دې فالو کړي هغې ته دې راشي او زمونږ سره دې ملګري شي او ستاسو دغه خپرونې ته دغې ته بریا غواړم دغې ته ژوند غواړم ډېر لوی کار مو شروع کړی دی او ډېره ستاینه کوم خدای دې تاسو له هم ژوند درکړي مونږ له دې هم خدای ژوند راکړي ستاسو ډېره مننه ودان صاحب چې وخت مو راکړو راسره کېناست خوشحاله شئ قدرمنو دا موږ سره د پړانګ غار د سیمې ښاغلی ودان عثمان خیل صاحب ښایسته شعرونه درته وویل پیغام یې د هم ښکلی درکو ودان ډېرې هلې ځلې کوي د دې چینل چې کوم دی په ودان ټي وي باندې دی هغه ورسره هم سبسکرایب کوي او فیسبوک پیج یې هم خوښ کوي په دعاګانو کې هم یاد ساتئ سره زمونږ او زمونږ ملګري الماس روغاني او غازي نادان له ورکړي اجازت د خدای په امان